خپل خاون اطاعت کولی نو دغه ښځه جنتی ده. د خاون په دې ښځه باندې چې کوم حقونه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که چرې د الله نه سوا بل چاته د سجدې کولو اجازت وې نو ما به ښځې ته حکم کړی چې خپل خاون ته دې سجده کوي. د خاون ډېر حقونه دي نو د ښځې هم حق شته. قرآن کریم کې الله رب العزت وایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د دې ښځو دپاره هم حقونه دي نو د دې خاون هم حقونه دي، د دواړو یو بل باندې حقونه دي. دا نه چې سړی دی د ښځې د سره اړو تپوس نه کوي، د ښځې د سره اړو د نه د خرچ اخراجاتو نه د جامې پیزار وغیره وغیره د څه تپوس نه کوي د هغې او ښځه کوي نه. دا هم پکې مسله راځي زموږ د بعضې دغه کې معاشره کې دا خبره راځي یو سړی دی دوه ښځې دي نو یوه ښځه داسې کړله چې هغې د سره اړو تپوس نه کوي، ښځه کوي نه. نو الله رب العزت وایي داسې مه کوه فتذروها کالمعلقه چې هغه د ځوړندې په شانتې پرېږدې، نه ښځه کوي او نه پرېږدې. بیا خو چې نه ښځه کوي خو بیا پرېږدې چې ځان له ځي چې ته بل ځای کې چې ته ځان له زه کور وګوري ته ولې دا کور نه ورکې، ته ولې خوشحالي نه ورکې، نو بیا خو دې ځي بهر دې بل ځای کې ځان له چې ته خوشحالي ګوري، ځان بل ځای کې به چې ته څوک و چا سره نکاح به وشي نو هلته کې به وله ځای هم میلاو شي. نو د ښځې خاون حقونه دي، د پلار حق دی په بچی باندې هم حق دی، نو د بچی په پلار باندې هم حق دی. د پلار حق په بچی باندې او د بچی حق په پلار باندې اول نه دا چې ښکلی نوم وله کیدي د الله نوم ورته ور یاد کی او دین ورته وښیي، قرآن ورته وښیي، قبر قیامت ورته وښیي. نو دا وروستو چې کله دا پلار مړ شي نو دا زوی ورته بیا دعا کوي، او چې کله داسې نه بیا ورته زوی دعا نه کوي. ډېر داسې شوي دي کسان راغلي وایي دلته کې زموږ الحمدلله معاشره اسلامي ده، د یو بل سره د مینې محبت ته، لیکن بعضې ځای کې هلته کې هغه بیا داسې هم نه وایي زما پلار وفات شوی دی، پلار مې مړ دی، نه هلته کې زموږ کره ډیت شوی دی وایي. او نو هلته کې تاسو راشئ چې هلته کې هغه دغه ته هم څه بل څه وایي، لامبولو ته هم څه بل څه وایي که نه، غسل ورکولو ته. نو هغه چې دغه سره واشنګ وله وکړی شي نو چې دغه نو هلته کې هغه بل څه وایي. نو هلته کې چې کله هغه دغه شی وله نه کېږي که نه، نه ورځي وله نه دي زده کړي ورته، نو بیا دا کوي که نه. بیا چې کله په جنازې باندې ودرېږي نو هغه به هغه ځای کې ولاړ یا خواته لرې ولې نو ماله دا شی نه راځي. نو دا کم چې په دې کې ویلی کېږي ماله نه راځي، جنازې مونځ نه راځي، چې جنازې مونځ سړی نه ورځي نو هغه پلار پسې دعا څه وکړي، صحیح قرآن نه دی ویلی، هغه پلار پسې څه تلاوت وکړي. نو پکار دا دی چې موږ خپل اولاد د هغې چې کوم حق دی موږ باندې هغه پوره کړو. نو بیا په پلار په دې بچو باندې د پلار حق هم دی، نو د پلار حق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. د پلار رضا په هغې کې د الله رضا ده، الله رضا کېږي د پلار په رضا باندې، الله ناراضه کېږي د پلار په ناراضتیا باندې. او دغسې د مور حق دی، د مور هغې ځان له یو حیثیت دی، ځان له یو حق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې مور د خپو د لاندې جنت دی. دا مور او پلار دا ستا دپاره یا جنت دی یا جهنم دی. دا د دې مور او پلار په باره کې خبر راغلی، یو حدیث راځي تاسو به په دې تعلیم کې اورېدلی، نن سبا عام طور باندې هغه ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته خطو نه آمین ووې، بلې پړوی باندې خپه کېښوده بیا یې آمین ووې، بله پړوی باندې بیا خپه کېښوده آمین ووې. نو هغې کې یو خبره بیا وروستو وی چې جبري علیه السلام راغلی او هغه خیرې وکړې درې. یوه خیرې دا وکړه چې الله دې تباه کړي هغه سړی چې هغه مور و پلار کې دواړه یا یو تن د بوډاوالي په حالت کې بیا مومي او د هغې دومره خدمتونه کړي چې دی پې جنتي شوی وی، دی دې تباه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین. د مور و پلار دواړو کې یوې که دواړه یو پکې پاتې دی دواړه پاتې دي، د دواړو دومره خدمت وکړه چې د هغې د خدمت په وجه باندې ته جنت ته لاړ شي، الله یې معاف کړي، الله دې وبخي، نو کامیاب او که دومره د هغه خدمت دې ونه کو نو خبره ورانه ده. بیا دویم باندې چې پکې ښوده نو رمضان میاشت پې راغله او هغه پکې دومره اعمال ونه کړو چې دی پکې بخلی شوی وی،
دی جنتی شوی دی دیم تباشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امین وی. او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې ستا تذکره وشي او تا باندې درود نه وی هغه دیم تباشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی امین. نو دا رسول الله جبرئیل اسلام خیره کړلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین ویلی. د مور پلان حقونه دی پکې. دارنګه زمونږ معاشره ده، معاشره کې د یو بل حقونه دي، د رورولۍ حقونه دي، د معاشرې د حقونه دي. معاشره کې بسنګ اوسېږي، د یو بل سره بسنګ اوسېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو خو ځان د حسد نه ساتئ. حسد څه چل کوي؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد دا نیکی داسې خوري لکه څنګه چې ور خشاک خوري. ور ته لرګي ور واچي هغه چې څنګه سيزي دغه سي نیکیانی سيزل کیږي په سبانه حسد باندې. دا حسد بیا ډېر خلکو کې ده، زموږ مليانو کې هم ډېری حسد. ویل دغه شیطان روانو س ګوډي وسرو ودا سکه ودا وړما وې سپې کې سچل به ودا خرڅو مکنه وې چا باندې خرڅه وې پدې یو کې حسد ده. حسد په چا باندې خرڅه؟ دا په مليانو باندې. مليانو کې حسد ډېر زیاتی. نو زبر د سره کوم حسد او د زما سره کوي. دلته دې په دومره خپل جماعت کې ولې ده دته خپل نیول غواړي چلوته جوړول غواړي چې د لری کو بل زبر تراشمه. ګوره چې ما تاسو قبلوي کنه قبلوي خاصه خبره ده دي سي مليانو کې دا قصه ډېره زیاته ده. نو الله رب العزت ته زمونږ په حال باندې رحم وکي. منګه پکیم کې وته یو دغه حسدونو کې خبره دا ده چې سړی ماخام کې او چې زما طرف نه سمره چي معاف تي هر سړی یوازې مولانا ټول دا بل څه شه ده وې دې کې تکبر ده وې دا چاله ورکه وې دا زمیداران ولا وې دا بل وې پدې کې دوکا دا قسمونه دي ودا چاله ورکه ودا تجارت والو لا نو ست تجارت والو لدی سب کې زمیدارانو لدی هغه فخر تکبر او لوی پکې دا او دا بل پکې حسد پکې ده دا سنور سيزونه پکېو هغه کې الله رب العزت ته موږ د ټول سمره مرزونه چې شیطان په خوشاليږي الله دې موږ دا غي نو ساتي. نو حسد ده، حسد نیکیان خوري. دا پوخانی مولیان چې وکنه پاره کې د حسد ډیر وس موږ دې کې نشته ګورې ښا موږ وس خلک یو تاسو منه یو کنه منه خو موږ خيو دا مخ کې مولیان چې وکنه نو ال دکې یو تنوي زه د خپل وړو کې لګم ملاقات مې موږ زمونږ دې څه ګولونه ونیو زمونږ علم کړل زمونږ دې څه ګولونه ونیو چې ته اوس په واړه لګې مطلب دا چې ته واړه ملېګا عالم کوي مو پوه کوي مو منګ خوای منګ مرسي جوړی کړلی دلته یو مرسه ده بل مرسه ده بل ځکه مرسي هر مولا مرسه جوړ کړل. راځي وای ځان مولا کوي ځان قاری کوي خپل واړه عالمان کوي قاریان کوي حافظان کوي دا لګیاري ټول پدې کې حسد نشته. او کم چې مخکینی وګنه هغه پرې د مړه ناغوال ته ټوله دغه چېونه هلته کې اسقاطونه به کېدو نو چې هلته ملا پسې راشي هغه ملا خو هغه اسقاط به نوی راشي او ونه مني نو خبر هغه هلته کې خبره ورانېږي. او که ملا پکې راغی نو هلته کې هغه ته چې مخکې 1 روپۍ میلاوې ده اوس به ورته نیمه میلاوېږي نو هغه په څه دی رزق کې قلت والی کېږي ښه نو هغه په دې باندې خفه کېده. پخواني مولیان چې وکنه او کوم چې حق پرست نه و حق پرست سړی نه خفه کېږي حق پرست مولا نه خفه کېږي حسد نه کوي. بیا هم بعضې وخت کې په بعضې قصو کې حسد پکې راشي الله دې معافي وکړي. نو خبره مې کوله حسد دا نیکیانی داسې خوري لکه ور چې خشاک خوري. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مؤمن څوک دی؟ مؤمن هغه سړی دی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ځان د پاره چې څه خوښه هغه به د بل د پاره خوښه که د بل د پاره د خوښ نه کا ځان د پاره خوښه د بل د پاره نه خوښه مسلمان نه ګوره مؤمن نه کامل ایمان د پکې نشته.
نو یو مسلمان د مسلمان سره کله ورانه کوي. ما اول ورځ یو ځای کې نه خبر مې کوله، ما دا لوښي چې کله یو ځای کېږي نو دا ټنګېږي که نه داسې خلک وایي که نه په کور کې لوښي ټنګېږي که نه ټنګېږي؟ ټنګېږي که نه، خو چې کله لوښی خالي هله ټنګېږي، چې کله لوښی ډکي که نه بیا نه ټنګېږي. څنګه داسې ده که نه؟ کله چې په دې لوښي کې صبر دی، په ده کې حلم دی، په ده کې برداشت دی، دی نه ټنګېږي. دغه بل لوښی ښه چې کله په دې کې په انسان کې حلم دی، په ده کې صبر دی، په ده کې برداشت دی، دی نه ټنګېږي د بل سره، دی د بل چا نه ګیله نه کوي. او چې کله لوښی خالی دی، په ده کې صبر نشته، صبر پکې نشته، حلم پکې نشته، برداشت پکې نشته، بل کې هم نشته، دغه هم نشته چې دواړه یو ځای کې کړنګېږي. او نو کړنګېږي به، خو بیا به صحیح یو بل ته معافي کوئ. اوس خو وټنګېدی، یو بل سره ترخه خبره وکړه، کله کله پکې سوک سپېړه پکې موشي، خو څه به کې ورانه به نه کې، ورانه به نه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل موږ خو غواړو دا جنت ته لاړ شو، غواړو که نه غواړو؟ کم یو سړی جنت ته تله نه غواړي؟ دا تاسو کې دې څوک یې ووایي؟ نشته پکې؟ ټول غواړو جنت ته تله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو خبره کړله، څه وایي؟ لا یحل لمؤمن، مؤمن د پاره جایز نه دی ان یهجر اخاه فوق ثلاث، چې دې د خپل رور مسلمان سره د 3 ورځې زیاته ورانه وکړي. ومن هجر، او چا چې ورانه وکړه، ومات فدخل النار، 3 ورځې زیاته ورانه وشوه او مړ شو، یو پکې لاړ مړ شو، یو وایي زه نه زه روغه نه کوم، بل وایي زه نه کوم، یو تن پکې مړ شو سیده جهنم ته لاړ. پیغمبر ویلي زه نه وایم ځانه. تاسو به دا مخکینی کتابونو کې د سکول په کتابونو کې دا حدیث وو، لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاث، د 3 ورځې نه زیات چا د پاره ورانه کول جایز نه دی یو مسلمان د پاره. ومن هجر، چا چې ورانه وکړه، ومات او مړ شو، فدخل النار، جهنم ته لاړ. الله رب العزت موږ وساتي. کینه حسد دا ډېر ناکاره شی دی، په دې باندې او دا څه دی بعضې خلک زموږ اتفاق ورته وایي، اتفاق اتحاد سره، او چې کله په هغې کې برکت وي، او چې کله اتحاد او اتفاق نه وي نو هغې صحیح بې برکتي پکې. زموږ پښتو کې مشهوره خبره ده، د کور د منګي اوبه وچېږي. داسې ده که نه؟ اورېدلي که نه؟ دا د مشرانو متل دی، نو مشرانو د خولې خبره ده. هغه وایي چې بې اتفاقي په کم کور کې بې اتفاقي راغله نو خبره ورانېږي. 2 تنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی 2 تاجران دي، شرکت والا دي، یو بل سره پیسې شریکې کړلې او دی په شریکه باندې یو کار شروع کړلی. په دې کې به الله رب العزت برکت اچوي. کله چې د یو تن په زړه کې ګونډی نه وي، ګونډی پکې راغی، خبره ورانه، د یو سړي په زړه کې ګونډی راغی، او دا نیت چې دی که نه، دا په دې زړه کې چې کوم ګونډی راشي، په دې کې ډېر کارونه کېږي. قصه زموږ د پښتو په دې سکول په دې کتاب کې پخواني کې وه، اوس پته نشي شته که نشته. یو بادشاه وتلی، یو باغ ته ستړی شو، ښکار یې کاو ستړی شو، یو باغ ته ورغی، نو هلته کې مالی دی، هغه وله انار وشوکاو، نچوړې کو، راغی ولې کو وله ګلاس ډک شو، هغه چې اوس کو ډېر خوند یې وله ورکړه. دا خو ډېر ښه شی دی. وایي که دا څنګه چللی وي، دا دغسې حالات یې ورته بیان کړلي. هغه وایي ښه دې باندې خو ټیکس لګول غواړي، ټیکس پې لګول غواړي، چې چل کول غواړي، ورسره قبضه کول غواړي. یو لږ ساعت ناست و، وی بل راوړه زه ځم پاسم. هغه چې بل راواغست هم د حقې ونې نه حقه شانتې انار، او چې نچوړې که ګلاس نیم ډک شو، هغه سړي له ورکو، بادشاه له چې ورکو، هغه مخکینی خوند یو شان و، د دې خوند بل شان دی، هغه مخکې ګلاس ډکو، دا نیم دی. بادشاه وی دا ولې؟ سړي نه پېژن چې دا بادشاه دی. وی پته نه لګي، خو کېدای شي
د بادشاہي وخت چې دی د هغه په زړه کې څه خبره راغلی څه ګونډې پکې راغلی هغه په زړه کې توبه وویسته زما توبه ده ښه خلکو که نه مخکیني بادشاهان هم ښه خلکو توبه یې وویسته ویسته بل دغه کا بل چې وشوکاو زړه صفا شوی دی چې کله ویې شوکاو او بیا یې نه چوړ کو ګیلاس بیا ډک شو چې ویس کو دا مخکیني په شانتي ښه خونې برابر و د دې منځني هغه خون هم خراب و هغه ګیلاس هم نیم ډک شوی و په نیت باندې فیصلې کیږي انما الاعمال بالنیات وی هر چاته دا حدیث دا ټوکړه هر چاته یاد ده د اعمال دارومدار په نیت باندې ده نیت تی خو خبره بخی نیت تی خرابو خبره بخرابوي خبره خرابوي طرف ته ځي د یو بل سره د عفو معامله کوي یو بل سره د درگذر معامله کوي د یو بل سره د رورولۍ معامله کوي کیږي با رورولۍ کې دا کیږي ما ته وي لوخي ټنګيږي لیکن د رونو په شانته وسیدل پکار دي نن که یو سړی چل کوي یو مسلمان دی بل مسلمان رور دی هغه ته خو وي او هغه په سلاړ ورانه وسره شي دا زستانه معافي غواړم په دې باندې بده کم شي مخکې دې پاچاو وس پاچا نه دی مخکې دې خانو وس خان نه دی ولې حالت کې اصل نه معافي غوښتل الله کمه پکې راغې نه زکو یما سوما کده دغه معافي غوښتونه مخکې سوما وس هم اقیم ما کې څه کمه خو نه راغله ابل سره خوشاله شو الله خوشاله شو سره هم خوشاله شو الله هم خوشاله شو نو پکار دي چې موږ په معاشره کې چې اوسېګو د رورولۍ یو بل سره رورولۍ په شانته او د رور د پاره چې موږ څه خوخو بل مسلمان لا هغه خوخ کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مسلمان څوک دی مسلمان هغه دی چې بل مسلمان د هغه د لاسونه او د هغه د خلینا د جبینا بل مسلمان محفوظ پاتې شو دا مسلمان دی او چې دا نه مسلمان ته د لاسونه محفوظ نه دی د هغه د جبینا محفوظ نه دی دا مسلمان هم نه دی موږ ځان ته وایو مسلمانان لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانۍ کې شماري کنه هغه زما ویل مسلمان نه دی مسلمان خو هغه دی چې هغه دا کسب کوي زمونږه پکار دادی چې موږ د مسلمانۍ ځان مسلمانان کو د مسلمانۍ کارونه کو الله رب العزت موږ له توفیق راکړي یو مسلمان د گاوند باندې ما خبر وکړه چې مسلمان هغه دی چې گاونډي ته داغه د لاسونه داغه د خپو د سود د خلی او داغه د تکلیفونو نه مسلمان محفوظ ده دا گاونډي دی کافری کنه یی دی کافر دی ولیکن تب هغه تکلیف نه ورکه دي سینا چې وعده ده بل صدی او وعده نه ده جو اسه سړی شوق کې راغله او ډی کې راولله ولته کې لګولله چې الته کې لګولله په کوټه باندې او خله علماء فاته کړل او وسب د ډکی چې کم سکی غنا مخکې و کیسټې وي هغه به سړی په نیمه غنټه ناسو نیمه غنټه به رستو بیا هغه شړقو کو بدل به کو بیا به کې خو بیا شروع شو نیمه غنټه رستو یا درې په سات رستو هغه بدلول غوښتو بیا به داسې ټیپونه راوته چې هغه دا کیسټ ځان په خپل باندې ری وسکاو به په بل طرف کاو به وسه خود سه یو شه ده ته وړ کې خص شه ده او دا موبایل چې ده په هغه کې یو کلیک ورکې نو بیا په غنټو باندې 24 غنټه خلاله کی دي په غنټو باندې هغه به لګیای بیا سره کیږي نه سو پورې چارج پکی کنه چارج پکی نه به لګیای نو چې یو کلیک دی ورکو ته ودا شزان لا اب ځان لګیږي بل سره به مسلمان به خوبونه کی گاون کې ولې ادا شی لګولله چې لګو وعده ده بل سدي ادا شی لګولله او موږ ناتونه لګوللی او ناتونه دی او کله غدي بل مسلمان دی په تکلیف کې کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستاسو د تکلیفونو نه دا محفوظ نشو مسلمان نه دی کافر محفوظ نه دی کافر دی د کافر ځان له حق دی گاونډي کې گاوند دی د او کافر دی نو دا یو حق دی گاوند دی او گاونډي چې دی هغه مسلمان دی نو دوه حقونه دي یو مسلمان دی یو گاونډي دی او بل طرف ته گاوند دی په گاوند کې هم مسلمان دی هم خپل له نو داغه درې حقونه دي یو د خپل ولی حق
یو د ګاونډوالۍ حق، یو د مسلمانۍ حق، درې حقونه دي. او دا بل چې دی نو دغه صرف د ګاونډوالۍ حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفنا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خبره کوي، وایي چې بیزه اعلان کړو کور ته چې راغی تپوس یې وکړو، خوا کې ګاونډ کې یهودي دی، یہ یہودی کرا لګلی سکنا موږ د یهودیانو دشمنان یو ګره کنه، یو دشمنان یو په خپل ځای باندې گاوند ته چراغه نو دشمنی بو سره نور خپل کو، خو دلته کې د گاوند والی حق بادا کو. گاوند والی حق یهودی دی. الله رب العزت وای ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، دشمنان د مسلمانانو سره چې په دشمنی باندې سخت دي څوک دي؟ يهوديان دي. لیکن ستا په گاوند کې دی د دې يهودي نه تپوس وکړو د گاونډي لا وخه لګل لکند لګلی وینه دی لګلی بیا غول ولګي، دا زموږ د گاوند والی حق دی. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه يهودي نه جوړ شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل تپوس له تل عیادت له تل گاونډي دی معاشره کې اوسي تپوس له تل. او دا واقعا تاسو په دې دا کې تبلیغیان حضرات دائم بیانوي، يهودي رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تپوس لاړ او تپوس وکړو څنګه خبرې مبرې وشوې، يهودي ته وایي ته اسلام راوړه، ایمان راوړه، لا اله الا الله وایا. الته کې هغه پلار وسره ولاړ پلار ته وکاته، دلته کې وسو یو طرف ته پلار دی، پلار هم د کول غواړي چې پلار ته وکاته نه سړی پلار وته وای د دې ابو القاسم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره اومانه، رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اومانه لا هغه سړی په هغه مرض په حالت کې چې چلو کو کلمه وې هغه يهودي مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوته نو هغه تاسو شنه تقسیم وي تاسو ما خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اوته نو شو ډیر خوشاله زما د وجنا چې زراغله مدلته کې او د دې سړی سره میلاو شوم د عیادت مې وکړو په دې باندې سړی مسلمان شو د جهنم نه بچ شو. زمونږ خلق خداسي مونږ خوایو چې جهنم ته سړی په زور باندې وردی کا کولای کیږي، په زور وردی کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا د جهنم نه سړی بچ کول غواړي، دا مسلمان دا انسان دی، دا انسان چې دا کله کلمه وې دا د آدم علیه السلام اولاد کې دی، دا زمونږ لري رور دی، یو مسلمان روري کنه او یو کافر دی. دا کافر چې دا زمونږ د آدم علیه السلام په اولاد کې دی، څوک بل څوک نه دی، د آدم علیه السلام په اولاد کې دی. نو دی هم د ځان سره بوتلل غواړي، زمونږ رور دی نو جنت ته بوتلل غواړي. نو الله رب العزت موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپلوانو سره د خپل گاونډوالو سره او د خپل معاشره کې موږ داسې وکړو چې څوک اگر چې زمونږ په زړه کې به نه راځي او چې موږ د هغه سره ښه کوو. معاشره په خپلې طریقې باندې موږ تېره کړو، په خپلې طریقې باندې موږ دا معاشره زمونږ چې کله سړی لاړ شي دنیا نه رخصت شي او خلک یې صفتو کې چې ډېر ښه سړی و، ډېر ښه سړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خلک چې دي که نه دا د الله رب العزت ګواهان دي په څه کې په دنیا کې. کله چې سړی مړ شو، یو سړی مړ شو، یو جنازه ورتېره شوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو وی چې دا سړی څنګه و؟ نو خلکو وی ښه سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وجبت، نور څه ونه وی. لږ ساعت وروستو بل یو سړی مړلی، جنازې لاړه، وی څنګه سړی و؟ وی ډېر بد سړی و، دا خو د کار نه و، معاشره کې بد سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی وجبت، د ده دپاره خبره واجب شوه، لازم شوه. نو صحابو تپوس وکړو څه شی و؟ مخکیني دپاره هم وجبت او د ده دپاره هم وجبت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
چې مخکینه سره چې تاسو یې صفت وکړو چې خسړې ده نو تاسو د الله گواهان یې نو الله تاسو گواهی منظور کړه او داغه مغفرت وکړو هغه ته جنت نصیب کو او دا بل تاسو چې کده چا مبارک وي چې دا بد سړی دی نو چلو شو داغه لپاره بیا وجبت نو تاسو داغه لپاره گواهی وکړه چې بد سړی دی نو الله ولا جهنم ورکو تاسو په وینا باندې د دې وجنا زمونږ علما لیکي چې کله یو سړی مړ شي او حدیث کې مرাজি چې کله سړی مړ شو نو بیا پسې بد مو آیا بیا پسې خبرې مکو دا ډیر بد سړی او دسی نه خبرې مکو بس خبر اخلاص شو وس چې سدی تل هغه زه ته تل رسیدل سې چې حاصل کړلی هغه سې چې کړلی هغه ته ملاو شي دي خبر اخلاص ده ته په ځان ولي ګورانګاره ولي غیبتونه کې زمونږه معاشره کې غیبت بیا ډیر ده نو غیبت چې ګوره نو الله رب العزت د غیبت بار کوي او غیبت مکوي بیا وی غیبت چې سړی کوي نو دا څنګه ده دسی ده لکه د خپل مړ رور غوخي خوراک سړی خپل مړ رور غوخي خوري نه خو بد غنای چې هغه بد غنی نو دا غیبت هم بد غنی غیبتونه مکوي تجسس مکوي یو بل پسې تانی موای یو بل پسې بدرت موای بهتان مکوي دروغ موای رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری حجۃ الوداع مقامانه دا بازه خبرې کړلې دروغ غیبت تجسس د دې سيزونه ځان اوساته دا مکوي خپل سره بالکل صفا کوي اخر کې بیا خبره کومه د اعتکاف خبره ده نو اعتکاف موږ له پکار ده دي چې یو تن کم از کم یو تن نه انسان سره دینو تیار کی دو دی کینی درې دی کینی سلور دی کینی سمره کې ناشته شي کې دیني خو د خپل محله خو یو ده کنه ها اسی تجاب زین کې راځي اخر تبلیغان په اخر کې اراده ولیکي ناسه د اعتکاف مبارک د چا اراده ده بل ورځ دی کنه دور دی پاتې لري ها درې ورځې پاتې او جمعه ورځ چې تیر شي جمعه ورځ چې تیر شي دغه ده کینی وکنه ما خام کې دونه مخ کې مکه کې ناشته واړی ها څنګه ها نه نو څوک به دغه کی تبو شي څه کوم ځای نه چې د دې محلي کنه ها یو بته شي یې بس بیا خلا او دا بل ارور دې نه سره کینو کنه ارور دې ها هغه شکر دې چې محلي نه خامخا یې محله بدنام وته کې سوې ګناګار نشي نو محله سوې ګناګار دل نه دی پکار ټوله محله نه سکسان پکا یو تن شي نو هم د محله غاړه بخلاص شي او چې دو شي درې شي سلور شي نو خپل ځان له ثواب ګټللی نو الله رب العزت مونږ ته نصیب کی او خبره بل دا سرسایه خبره انو لګړي تادی کوله کا ها یا په دوه تقسیم کې زر شي او بل لوخ کې واچ زر تقسیم کا